د هندوانو پنډت به رالګي و هغه به ماته د دارالعلوم حقانیې تاریخ بیانوي. و د هندوانو پنډت راستا کار دی، تمام تر دروغ دی وویل او پټکی دی والی د تاله شرم او حیا نه درځي چې ته د شیخ سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه په باره کې ته دا څنګه خبره کې، و د هندوانو پنډت ته د امارت اسلامي په باره کې څنګه خبره کې، تاله شرم او حیا نه درځي. تاسو لږ د هندوانو دا پنډت واورئ، بیا به انشاءالله څه خبرې کوو. خو د حقانیت دا ور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل څه عزایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړه او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. په هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څه کافرانو دی به دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او دغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغوی ولګېدې او بیا به هم په دې مدرسو کې لښکرې تیارېدې او افغانستان ته بدلې او څوک به یې وجل؟ پښتانه به یې وجل او خوشحالېدل وه چې موږ دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېږل. حالان کې دا چې به مړ شو دغه به هم پښتون و، دا چا چې به وجلی و دا هم پښتانه و. باچا خان او ولی خان الله تعالی دې د هغوی په قبرونو کې نورونه نازل کړي او الله تعالی دې د هغوی قبرونه د نورونو نه ډک کړي. هغوی به دا چغې وهلې چې ای پښتنو ای مولانو دا د کفر او د اسلام جنګ نه دی، دا د دوو عالمي طاقتونو جنګ دی. نو دې پرېږدوئ یو بل ته، موږ ولې یو بل وژنو؟ نو دې مولانو د باچا خان خلاف او د ولی خان خلاف هم د کفر فتوی ورکړې او د دې ټول منونکي کفار کو هم دې چې کوم ور لګولو په بره پښتونخوا کې تر اوسه پورې په لکونو پښتانه هغه شهیدان شول او لا سر یې نشته دی. هغه ور دلته واپس راغی. خو دا وایم چې دا کوم ځانمرګې برید چې شوی دی نو د حقانیت ټولو مشرانو ته هم ټولو علماو ټولو مولانو ته هم چې دا اختتام نه دی، دا څه دی؟ دا بهرحال دې د هندوانو پنډت چې کوم دی ډېر په زول بکواس کړی دی. خو زه ته وایم د هندوانو پنډت ته چې بچیا ډېر غولې خوړلې دي، انتهایی په سمسو سمسو غولې خوړلې دي او د دې روژې مبارکه میاشت کې تا دومره دروغ تا وویل، تاله شرم او حیام نه درځي د دې مبارکې میاشت نه چې ته لګیا او د تبلیغیانو شکل او صورت دې جوړ کړی دی. نو ما ته چا راولېږه ویل دا د تبلیغیانو مشر دی. ما یې وسړیه دا د تبلیغیانو مشر دی، دا د تبلیغیانو مشر کیدی شي. دا شکل او صورت او هیئت د تبلیغ والا جوړ کړی دی او دا دی نشنلیزم. د ده عقیده د ده نظریه دا ټول ارسه د ده غولي او دی وایي چې باچا خان ښکته او باچا خان پورته او ډاکټر نجیب ښکته او ډاکټر نجیب پورته او پښتانه وایي چې دا د دارالعلوم حقانیې شیخ سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې لکه دا جنګ هغه شروع کړی دی، خلک پې لېږل. دا جنګ خو تاسو شروع کړی دی. تاسو همیشه د جهاد خلاف یی، تاسو همیشه د جماعت خلاف یی، تاسو همیشه د مدرسې خلاف یی، تاسو همیشه د مولا خلاف یی. تاسو متفق په دې یی چې ډمامي دي، سورني دي، ګډاګانې دي. ستاسو کنسپټ دا دی، ستاسو رایه دا ده. تاسو د قرآن مجید د آیات نه منکر یی، تاسو د احادیثو مبارکو نه منکر یی. د جهاد نه تاسو صفا تاسو انکار کوئ. تاسو ټول دا د یهودو او د هندوانو پنډتان یی. تاسو کې او د هندوانو په پنډتانو کې زه دومره فرق هم نه کوم، دومره فرق